slow eating away of metals. د metals په قلاره خوړل کېدل دې ته مونږ وایو کوروجن. ټیک شو دا؟ اوس کوروجن به مونږ د کوروجن چونکې کیمستري وایو مونږ انګلیش لټریچر خو دی نه مونږ به د کوروجن کیمستري وایو چې دا کیږي څنګه. د کوروجن دپاره لازمي دي چې په دغه ځای کې الکتروکیمیکل سیل جوړ شي، یو الکتروکیمیکل سیل جوړ شي، هله به کوروجن پروسس کیږي. لکه فار ایگزامپل مثال مونږ اخلو د رسټ. د چا؟ د رسټ. رسټ څه شی دی؟ دس از د کوروجن آف آیرن. فیریم هم ورته مونږ وایو، اف ای سمبل دی. ټیک شوله؟ د آیرن کوروجن ته د فیریم د فیریم د آیرن کوروجن ته مونږ وایو رسټ. اوس د رسټ اگزامپل مونږ اخلو او د هغې په ترو باندې اوس کیمستري پیژنو د کوروجن. د رسټ دا ځکه اخلو چې دا رسټ ډېر یو کامن چیز دی، هر چا لیدلی دی او د حد نه سیوا د میټل خرابوالی کوروجن دا رسټ کوي. د فیریم کوروجن رسټ دا د فیریم نور کوروجن نشي منې کولی، دا یې منې کولی نشي، د ده نه کوروجن کېږي حتی الوسي چې هغه وسپانه ختمه کړي. باقي زیاتر ایلیمنټس داسې دي، میټلز داسې دي لکه سلور شو د هغه کوروجن نشي خو صرف سرسري، باقي ښکته نشي تللی، هغه سټرانګ یې ښکته یې پرېږدي نه. د کاپر وشي، کاپر کاربونیټ هغه سټرانګ لري، هغه ښکته پرېږدي نه. د فیریم دا ته ښکته ځي، دا ټول میټل ختموي. نو ډېر زیات اهم هم دی په دې وجه باندې. په دې وجه مونږ د رسټ فارمیشن وایو او یو خو دا چې کامن ابزرویشن کې راځي مونږ یې زیاتر اینو. د ده د کوروجن په ترو باندې د رسټ د کوروجن چې کوم ټایپ دی رسټ د ده په ترو باندې مونږ د کوروجن کیمستري پیژنو چې دا څنګه کېږي. فرسټ اف آل زمونږ سره به وي فار ایگزامپل یو د وسپنې بلاک فیریم، د هغې یو بلاک دی. اوس په ده باندې د رسټ راتلو، د رسټ جوړېدو، د کوروجن پروسس کېدو دپاره دوه شرطه دي. کم شرطونه دي؟ یو دی H2O او بل دی اکسیجن. دا دواړه به راځي یو ځای کېږي به، اله به دلته کې د فیریم نه الکتروکیمیکل سیل جوړیږي او اله به رسټ فارمیشن کوروجن کېږي. ولې؟ ځکه چې کله H2O او اکسیجن یو ځای شي د ده نه جوړیږي کیتود، د ده نه جوړیږي کیتود. ګوره اکسیجن به ډایرکټ نه راځي، ښه دا هوا په دې کې اکسیجن شته که نه؟ او نو چې دلته کې ته اوسپنه کېدي او په هغې باندې اوبه ولګېدي، په هوا کې الریډي اکسیجن دی، دې کې ته ایر هم لیکلی شي. نو H2O پلس ایر هغه به کوروجن کاز کوي. ولې کاز کوي؟ ځکه چې په هوا کې کوم اکسیجن دی د واټر سره یو ځای شي، د ده نه کیتود جوړ شي، ځکه چې دې الکتران اخیستی شي د سړي نه. نو هلته کې خو ریډکشن کېږي، که ریډکشن دپاره هغه الکتران دي نو د هغه نه کیتود جوړ شي. اوس به د الکتران د چا نه الي؟ نو د ده سره خوا کې چې کوم فیریم دی هغه میټل دی، د هغه دا میټل مونږ دا تعریف په 9 کې کړی چې د ده سره به دا شي فری الکترانز دي، د ده سره فری الکترانز دي، هغه فری الکتران دی د ده نه والي. اوس چې د ده نه الکتران ځي، لاس اف الکتران اکسیډیشن کېږي، نو دا انوډ شو. اوس یو انوډ دی بل کیتود دی، الکتروکیمیکل سیل جوړ شو، ریاکشن به اوس دلته کې کېږي. ریاکشن به څنګه کېږي؟ دا کیمستري ده د کوروجن، داسې چل به کېږي. په انوډ باندې به داسې کار وشي چې فیریم به راشي، دی به 2 الکترانز ورکړي، په ده باندې به 2 پلس چارج راشي، 2 الکتران د ویستل. فیریم راغی، 2 الکتران یې ویستل، په هغه باندې 2 پلس چارج راغی. 2 الکتران یې ولې ویستل؟ ځکه چې د هغه د پاسه کیتود دی او کیتود د هغه نه ډیمانډ کوي چې الکتران راوباسه، الکتران راکوه. نو الکتران د ده نه ووتل، الکتران لاړل، د ده نه فیریم آین جوړ شو. د پاسه کیتود چې څوک دی هغه کیتود زمونږ سره دی واټر پلس اکسیجن، H2O پلس اکسیجن O2. دا دغه الکترانز واخلي، چې کله واټر او اکسیجن دا الکتران واخلي د ده نه جوړ شي OH هایدرو اکسل آین. بیلنسنګ کې نو دلته کې 2 ولګوه او دلته کې 4 ولګوه، نو دا څلور هایدروجن شو، دا څلور هایدروجن شو، دا 2 اکسیجن 2 اکسیجن، څلور اکسیجن شو او دا څلور اکسیجن شو. دا بیلنس ریاکشن ستا په کتاب کې په بیلنس فارم کې لیکلي او بیلنس فارم کې ښه خبره ده او کابل شانتې دي کې دونه غټه مسله نه ده، خو په بیلنس فارم کې ښه خبره ده چې د دې نه دا ظاهریږي چې او تاته لا اف کنزرویشن اف میټر پته ده.
واټر او اکسیجن را یوځای شو اقا الکترون چې فیریم ایستلی دي د هغه نه په زور واغستل او ځان نه یو اناین هایدروکسل آین جوړ کړ. اوس ته په خپله سوچ وکړه په ده باندې پازیټیو چارج دی Fe2+ او په ده باندې نیګیټیو چارج دی. نو پازیټیو نیګیټیو یو بل راکاږي که نه راکاږي؟ په دې وجه باندې د ده نه دا ایلیمنټ دا چې کوم فیریم ایلیمنټ دی د ده نه دا ایټم لاړ شي او د هایدروکسل آین سره یوځای شي. څنګه یوځای شي؟ په ده باندې 2+ چارج دی، د باندې 1- چارج دی. 2+ ختمولو لپاره 2- پکار دي او دا دی یو، نو لحاظه دا به مونږ 2 کو. نو 2 راشي او د فیریم سره یوځای شي FeOH2 ستا رسټ ستا زنګ تیار دی جوړ شو. اوس ته په خپله سوچ وکړه چې هایدروکسل آین د قشنبره جوړیږي او د دې ځای نه یو فیریم ځي یو ځي فیریم هایدروکساید جوړوي، خو اوسپنه ختمیږي که نه؟ چې اوسپنه ختمیږي خو سلو ایټینګ اوی شو دقیقه ته مونږ کوروجن وایو. په دې طریقه باندې کوروجن کېږي. په خبره باندې پوه شوئ؟ یو خبره. بله خبره دا ده چې دا فیریم نه دی، دا 3 الکترون هم ورکولی شي. نو چې کله 3 الکترون ورکړو د هغه نه به Fe3+ جوړ شي. نو چې کله 3+ شو نو د ده لپاره اوس 3 هایدروکسل آین پکار دي، بیا به څه جوړېږي FeOH3. دا هم رسټ دی. کلیر به د دې ځای پورې دا شو کوروجن. اوس فیریم وسپنه ده، وسپنه چې په کباړ کې هم ته خرڅې کړي به دي بلا شی، نو ډېرې پیسې ده کوي. نو چې داسې نوي یادې نو څونه پیسې به کوي. او تا خرچه کړې ده 15,000 20,000 روپۍ دې لګولي دي، مزیدار سټایلش ور دې راوړی دی او لګولی دی او د هغه سره دا چل کېږي. نو ستا 20,000 روپۍ ضایع کېږي که نه؟ نو څوک وایي چې ضایع شي؟ هر سړی وایي چې بچ شي. نو د پیسې د بچ کولو لپاره به ته د ده انتظام کې دا وسپنه به بچ کې. نو اوس مونږ هغه سټپس وایو چې داسې مونږ څه کولی شو چې دا کوروجن مونږ سټاپ کړو چې کومه زموږ قیمتي میټل دی هغه ته نقصان ونه رسي. ټیک شو ده؟ نو هغې ته مونږ وایو پریونشن آف کوروجن. د هغه پریونشن مونږ څنګه کوو؟ ښه، په پریونشن کې سټپ نمبر 1 سټینز. ګوره ته خپل دماغ استعمال که که نه، تا د خدای پاک عقل درکړی دی، تا ته پته ده چې اینوډ او کیتوډ یو ځای شي الکتروکیمیکل سیل جوړېږي، هله به ریاکشن کېږي. کیتوډ د چا نه جوړ شوی د هغه د پاسه چې کومې اوبه پرتې دي، دا اوبه د ده نه لرې که، ریموو که. دا ګند بلا اوبه چې کوم د ده د پاسه پرتې دي، دا سټینز دا داغونه دا د ده نه لرې که. نو چې ته د ده نه اوبه مکمل لرې کړې نو کیتوډ به بیا جوړېږي؟ کیتوډ به نه جوړېږي. چې کیتوډ نه جوړېږي نو فیریم نه به الکترون څوک هلي څوک ترې نه شي اخیستی، اوسپنه به ستا بچ پاتې شي. پوینټ نمبر 1 چې کوم ګند بلا ده هغه به ترې لرکې. اوس ته په خپله سوچ وکړه، کامن ابزرویشن دی په کور کې چې ستا کوم اوسپنه ده او هغه ته ریګولر صفا کې اوبه پرې نه پرېږدي، هغه زنګ نه هلي. زنګ هغه هلي چې هغلته کې کېښودې ده او پرېښې ده بس ایبا قسم دی کې پرته صفایي نه کوي، زنګ والي. نو پوینټ نمبر 1 د دغه میټل به صفایي کې، دا سټینز به ترې لرکې چې څومره ته سټینز لرکې هغومره به دی کلیر به صفا به هغه ته به زنګ نه لګي. پوینټ نمبر 2 وایا پینټینګ او یا کوټینګ، بس یو شی شو پینټینګ. د ورونو د پاسه لکه اوس دغه د اوسپنې نه جوړ دی، د پاسه یې پینټ کړی، دا سایډونه د اوسپنې نه جوړ دي د هغې د پاسه پینټ نه دی کړی، دا جل پینټ نه دی. د اوسپنې څنګه کلر دي؟ د فیریم څنګه لري؟ سلوري وایټ سپین. دا سپین دی او تک سپین دی، ما د سترګې وبرېښولې. دا پینټ نه شو، دا جل پینټ دی. په اوسپنه باندې پینټ شوی دی. اوس زما خبرې ته غوږ، دا پینټ اکثر د اوسپنو د پاسه کېږي. پینټ ولې کېږي؟ د دې واحد دا مقصد نه وي چې دا ښکلی ښکاري، یو مقصد یې دا وي چې ښکلی ښکاري، خو د دې مین مقصد چې کله د اوسپنې د پاسه ده کې هغه دا وي که نه چې کله ته د اوسپنې د پاسه پینټ وکړي دا ستا اوسپنه ده او د دې د پاسه تا دونه پیړ لیر د پینټ وکړو، نو که اوبه راځي او که هر څه راځي او که اکسیجن راځي، خو د پینټ سره به لګي، اوسپنې ته خو نه رارسي. نو چې د اوسپنې ته راونه رسېدل، د اوسپنې لرې دي، د اوسپنې څخه کیتوډ نشته، چې کیتوډ نشته الکتروکیمیکل سیل پوره نه شو، الکتروکیمیکل سیل پوره نه شو نو کوروجن څنګه کې؟ نو واټر بیا دته نه راسي، دا ګن بلا دته د سره رارسي. نو صحیح شو. پوینټ نمبر 2 پینټ د پیو کو الکتروکیمیکل سیل باندې جوړي، کوروجن باندې کېږي، د دې سره هم ته زنګ بچ کولای شي. پوینټ نمبر 3 الای. اوس الای څه ته وایي؟ الایینګ پروسس به الایینګ. صحیح شو. الای څه ته وایي؟ الای مې ویلی دی که نه؟ الای څه ته وایي؟ الای چې کله 2 میټلز ته مکس کې د هغه نه بل یو سټرانګ میټل جوړ شي، د هغه پاور سیوا دی، د پروسس ته مونږ الایینګ وایو. لکه فار ایگزامپل ګوره چې کله مونږ کاپر او زنک مکس کړو د ده نه جوړېږي براس.
چې کله موږ کاپر او ټین مکس کو سټینم د دې نه جوړیږي برونز او داسې پسې مختلف اگزامپل دي دا دوه میټلز دي دا ځان له دونه پاورفل نه دي خو چې کله دا تا ویلي کړی او مکس کړی او واپس ته سوړ کو او داغه نه کم میټل جوړ شو براس د پاور سیوا شو ښکاره خبره دوه میټلز را یو ځای شوي دي دغه شانته کې کاپر او ټین دا کاپر او ټین ځان له پاورفل دي میټلز دي خو دونه نه دي سونه چې دا دی ولې ځکه دوه مکس شوي دا ته جوړ شوی زه تا ته خبره کوم ستا مخې ته پیریاډک ټیبل لګېدلی ته په دې پیریاډک ټیبل کې سټیل میټل را پیدا کا سټیل میټل په دې کې را پیدا کا په دې کې سټیل نشته نو اوس به ته سوچ کې چې سټیل ولې نشته سټیل ځکه نشته چې سټیل میټل نه دی هغه ایلیمنټ نه دی میټالیک ایلیمنټ نه دی هغه میټالیک الای ده سټیل جوړ شوی دی هغې کې مختلف قسمه میټلز مکس شوي دي سټیل یې جوړ کړی ولې جوړ کړی د سټرینث دپاره ته سوچ وکړه د سټیل چې کوم څیزونه د سټیل نه جوړ دي هغه پاورفل دي سټرانګ دي په بینک کې چې کوم هغه لاکرم جوړ شوی د سټیل والز نه جوړ کړي سټیل والز ولې جوړ کړي میخونه چې کوم کلکې د سټیلو میخونه د سټیلو میخونه هلکه راوړه غټ د سټیلو میخونه راوړه اورېدلي دي که نه دا سټرانګ دي ماتېږي نه ولې سټرانګ دي ځکه چې میټلز یې مکس کړي د میټلز پاور را یو ځای شوي نو چې کوم الای جوړ شو هغه نور هم پاورفل دی اوس ته په خپله سوچ وکړه یار چې تا دونه پاورفل میټل جوړ کړو نو هغه ته به زنګ څه ووایي د زنګ اپلار هم ورته څه نشي ویلی اوس ته الکتران نشي اخیستی اوس دوه درې میټلز یو ځای شوي دي نو د الاین په ترو باندې الایز اکثر داسې چې هغې ته بیا زنګ نه لګي د الاین په تروم ته د زنګ نه میټلز بچ کولی شي پوینټ نمبر 3 پوینټ نمبر 4 میټالیک کوټینګ خو دا خو مونږ ویلی مو په الکتروپلیټینګ کې به اوس مخکې وایو په ډیټیل سره چې د بجلۍ په ذریعه کوو الکتروپلیټینګ هم ورته وایي او داسې هم کولی شي داسې شی شو ګوره تا ما مثال درکړی چې دا یوه وسپنه ده که نه فیریم دی وسپنه میټل دی د دې دپاسه بل میټل چړاو کا د یو میټل دپاسه بل میټل چړاوغل دی ته موږ میټالیک کوټینګ وایو اوس هر یو میټل نه دی هغه ته کورجن نه کېږي ښه لکه فار ایگزامپل ګولډ شو دا سره زر دونه ګران ولې دي د دې خاصیت داسې دی چې سره زر کېدو په کلونو دې تیر شي دا نه خرابېږي زنګ دې ته نه لګي بجلی د نه ښکلې پاس کېږي دا ډېر ښکلې کوالټیز دي ځکه توله 130 او 140 کې چلېږي او بل ډیکوریشن هم دی اوسه پورې به چې کومه کرنسي چلېده په پخوانو زمانو کې به چې کومه کرنسي به ټول ګولډ د ګولډ په بنیاد باندې به کېده ګولډ به ولې کېده پیسې به وي عباد به راواغسې ځان سه به صندوق کې کېښودې مودې به تېرې شوې اکثر به د کړوسي هغه د کړوسي به هم را پیدا شي هغې به چې هغه ځای راوکړو نو هلکه دلته کې زمونږ دادا پردادا خزانه ښخه کړې وبه یې کتل سره زر به حق شان پراته مال بچ دی نو چې کوم مال بچ کېږي خرابېږي نو خو خلک هغې ته ترجیح ورکوي نو د ټولو دنیا ترجیح په سرو زرو شو سره زر ګران شو ډیمانډ سپلای ګیپ دی د بزنس رول دی نو سره زر ډېر زیات یو داسې څیز دی ده ته کورجن نه لګي ته اوس په خپله سوچ وکړه چې هغه ته کورجن نه لګي د چا هغه دادا مو ته څه نشي ویلی او ته د دې فیریم د پاسه ایورم چړاو کې ایورم مطلب ګولډ د ګولډ نوم ایورم دی ښه ایورم ګریک نوم دی انګلیش کې ورته ګولډ وایي اوس ګولډ د پاسه چړاو کو اوس که اوبه راځي او که د اوبو دادا راځي هغه به راځي د ګولډ سره به لګي او چې د ګولډ سره ولګي ګولډ ورته پتا کې دونه دم نشته چې ته ماته کورجن ولګي او فیریم د ګولډ د شاته پټ شوی دی دننه نو اوس چې د ګولډ صرف اوبه تا چړاو کړه دننه چې پکې کوم فیریم دی آیرن دی هغه د کورجن نه بچ شو نو دې ته موږ وایو میټالیک کوټینګ چې د بجلۍ په ذریعه کوو الکتروپلیټینګ ورته وایو د دې په ذریعه باندې موږ یو وسپنه د کورجن نه بچ کولی شو پوینټ نمبر 4 پوینټ نمبر 5 corrosion inhibitors ګوره دلته اوس تاسو چلو کو دلته کې تا داسې کار وکړو چې کونډه نه ده کونډه هغه دې ور ویشتله اوبو ته نو مایع خو لیونی نه دی چې کونډې له راشي مایع قمقل دی د هغه دماغ خراب دی چې هغه وایي چې ذهن مې رانیسي راشه کونډې ته خوله ور واچوه چې اوچت مې کړي نه نو ذهن ورسره څه چلو کړي هغه پکې ورته چینجی ور فټ کړي اوس به دې پته لګي چې مایع چینجی ویني چې هلکه خوراک دی راشي وله نو هغه خو هغه چینجي ته خوله ور اچوي او غریب د ذهن په کونډه کې ویني خلي بس هغه راوخېږي دا چال دی او چلو دغه شان چال مونږ په دې کورجن انهبیټرز په ترو باندې چلو د زنګ سره زنګ له مونږ ډایرکشن ورکو ډاج کوي څنګه په فوټبال کې خلک ډاجینګ کوي بل پلیئر ډاج کوي دغه شان دا مونږ ډاج کوو مونږ څه چلو کو مونږ داسې کیمیکل سبسټانسز راوالو کیمیکل سبسټانسز چې کم سیزونه زنګ کاس کوي چې دا د هغې سره ریاکشن وکړي لکه د رسټ په کیس کې زنګ چا کاس کوي واټر او اکسیجن
مونږ به داسې یو کیمیکل سبستانس راوالو چې هغه د واټر یا د اکسیجن سره ریاکشن کوي او هغه به د فیریم په سر باندې نه دی چاته چې لګېدله دا زنګ د دې په سر باندې به ودړو خو به ولا مقدار کې اوس که واټر او اکسیجن راځي که نه نو د دې نه مخکې چې د هغه خیال فیریم ته ځي او هغه ته زنګ ولګوي د هغې نه مخکې به ورته د ریاکشن کړی د کیمیکل سبستانسز نو چې هغه ورسره ریاکشن وکړو خو بس هغه پاتې نه شو زنګ به څوک لګوي لکه فار ایگزامپل مثلا ومنه په دې ځای باندې ما به دا شی کاپر ودړو څوک یې ودړو کاپر اوس د اکسیجن چې څنګه راشي که نه دلته کې ورته واټر اواز کوي راشه الله فیریم ته زنګ لګو د کار تمامو دا ختمو د دې ځای نه مقبره تیاره ده اکسیجن چې کله دې ځای ته راورسي چې هغه وګوري لکه دی خو کاپر راغلی دی لکه ته کله راغلی واټر په هغې ځای باندې پرېږدي کاپر له خواله راشي کاپر له چې خواله راشي د هغه نه جوړ کړي CO2 کاپر اکساید اوس ته په خپله سوچ وکړه اکسیجن راځي کاپر ته ګوري خیر په خیر او هغه له ورځي کاپر ته ګوري هغه له ورځي کاپر ته ګوري هغه له ورځي نو واټر خو په ډاګه باندې پاتې شو که نه نو واټر د فیریم په سر پرتي یا سدي پرتي اکسیجن ولې رارسي نه هغه د کاپر سره ریاکشن کوي یوازې په واټر باندې کیتود نه جوړیږي چې یوازې په واټر باندې کیتود نه جوړیږي نو زنګ به نه لګي کوروجن به نه لګي نو داسې کیمیکل سبستانسز چې یا د واټر یا د اکسیجن سره ریاکشن کوي دې ته موږ وایو کوروجن انهبیټر وایي ودرولو ته انهبیټر ودرولو والا دې کیمیکل سبستانسز ته موږ انهبیټرز وایو ځکه چې دا ودرول کوي څوک ودروي زنګ ودروي نو کوروجن انهبیټرز ورته وایو پوینټ نمبر 5 دا هم کلیئر پوینټ نمبر 6 کیتوډک پروټیکشن او دام یو چال دی ګوره ښه مونږ څه چل وکړو تا داسې کار وکړو که نه ته داسې کار وکړو چې ته یو MPA دا ستا علاقه ده تختبی ټیک شو دا مردان دی تا ته د خپل علاقې MPA تا ته د خپل علاقې کسان راپاسېدل تا ته یاره تا د موږ ووټ درکړی هسې هم دله نه دی درکړی د مردان نه په دې پیپ کې موږ له دا شی راورسوه ګیس راورسوه یا هر یعنې ټایپ آف سیز فار ایگزامپل ومنه دا راورسوه کیبل یې میبل دا راورسوه تا د هغې دپاره داسې کار وکړو چې په ځمکه کې د پیپ خور کو او هغه پیپ او د وسپنې اوس ته سوچ وکړه د مردان نه د تقبې پورې د راوستو تقریبا 25 کیلومتر فاصله جوړېږي دونه اوږد پیپ تا ښخ کړو دا ما دا لږ وي پیپونه کم ځای ته رسېدلي دا د سوی بلوچستان نه دلته راغلي سوچ کوه نو خیر اوس ګیس خو په پلاستیکي پیپ کې کېږي د اوسپنې پیپ کې زیاتر نکاسي کېږي جنرال اگزامپل ته در کوم د مردان نه 25 کیلومتر دی تختبی پورې دی دونه اوږد پایپ تا راوستو دا پایپ به ته په ځمکه کې دننه راولې ځمکه کې به دننه راولې که به نه راولې ښه اوس ته ما ته دا ووایه چې ځمکې ته دننه دلته کې اوبه راځي که نه راځي اوبه خو د ښکته نه به بره باندې راخېږي نو اوبه خو به دلته کې راځي که نه چانس شته هوا راځي که نه راځي هوا هم راځي ښه ولې د هغې غټ مثال ستا سره دا دی چې کله ته تخم کرې نو هغه ته په ځمکه کې دننه ورخښ کړي ځمکه پسې بنده کړي بیا هم راوخېږي نو اکسیجن د کوم ځای نه راځي اکسیلیټیو میټابولیزم د کوم ځای نه وشو د دې مطلب دا دی چې اکسیجن وررسي یو تکړه ځمکې سمه کلکې نو په هغې کې بیا ته تخم وکړه هغې کې نه راخېږي ځکه بیا مونږ ای وکړو داسې کوی چې اکسیجن دننه وشي نو په ځمکه کې سوري داسې ای او هوا خو هر ځای ته ورځي نو په سرو کې داسې رسېدی شي اوس پیپ تا ښخ کړی دونه اوږد پیپ دی هغې ته دونه خواري دي وکړله یاره خلکو د لوټ درکړی د خلکو د زړه ګټلو لپاره هغې ته اوبه او اکسیجن ورسېدو لږ وخت بعد خبرې کې هغه ته زنګ لګېدلی دا ځای سورې دا ځای سورې دا ځای سورې دا ځای سورې خلک به د پسې راشي او ستا بوټ چې په کوم ځای کې لګېدلی لکه اوس چې څنګه حل شروع دی راغورځوې مړه ده ته وګوره د سر ته یې وګوره داسې پیپ یې رالګولی او کال بعد ختم او نقصان هم وشو دونه پیسې مونږ ولګولې دونه اوږد پیپ مونږ ښخ کړو او پیسې کم خو لاړې غر کې شولې اوس به بل پیپ لګې دا شته به راوباسي د هغې ګند به لرکې بل پیپ به ښخې مونږ څه چل وکړو مونږ کیمسټ راوغواړو ټیک شو دا کیمسټ راوغواړو یار د دې سره داسې څه طریقه وکړه چې دته دا زنګ نه لګي هغه ورته وایي صحیح ده که نه ګران کار خو نه دی دا داسې کار دی وکړي چې ګوره زنګ هله لګي که نه چې د ده د پاسه راشي واټر او اکسیجن او هغې کیتوډ نو د ده نه به جوړ شي انوډ د دې کیتوډ نه د پروټیکټ کولو دپاره دله مونږ انوډ بل څه ورکړو زیاتر زنک بلاک دلته زنک بلاک دلته د زنک بلاکونه مونږ ولګول ځای په ځای د مردانه پورې مو بوتله د مردانه تقبې پورې پایپ راځي ځای په ځای څه فاصله بعد زنک داسې لګېدلي غټ بلاکونه لګېدلي دي اوس دا زنک نه دی دا لږ سخي سلطان شانته کې دی دا د فیریم په مقابله کې الکترون لږ په اسانه باندې ورکوي زړه سیزي په سړي باندې ټیک شو ده اوس داسې کار وکړو مونږ دا زنګ په وایر باندې د دې سره کنیکټ کړي داسې په وایر باندې کنیکټ کړي چې الکترون مزل کولی شي اوبه راغلې دلته اکسیجن صاحب هم راورسېدو
ځان نه کیتور جوړ کو بدمعاش ته جوړ شو الکترون روباسه فیریم ته روباسه الکترون فیریم په جړا شو یاره زه تعالی الکترون در کوم زبسه کوم ماته خو زنګ ولګیدو دلته کې سخی سلطان صاحب په پروت دی زنګ ورته یاره واله مړه زمانه الکترون واله نو الکترون د دې ځای نه را روان شي الکترون د دې وایر په ترو راشي دا چې کوم کیتور دی هغه ته الکترون میلاو شي کیتور ته الکترون میلاو شو نو دا خو نو وسمول شو خبره ختمه نو د دې ځای نه به اوس الکترون ځي نو زنګ به چاته لګي زنګ ته زنګ مونږ ښکلی د دې لپاره دی د قربانۍ ګډم ته جوړ کړی دی ته به قرباني ورکړې که ختم شي زه به نور ولګوم خیر ده خو چې پایپ خراب نه شي نو د ده به اوس کلونه تېرېږي او دا زنګ پلیټ که ختم شو نو بل به مونږ ولګو پیپ به نه خرابېږي او زنګ مونږ لګولی دونه مقدار کې چې ختمېږي عمرونه به اورېدلي او هغه که ختمېږي مونږ ته خو مسله نشته خو چې دا شی ختم نه شي نو دا زمونږ بچ شو دې ته مونږ وایو کیتوډک پروټیکشن چې انوډ د فیریم په ځای مونږ بل ورکو د کیتوډ نه هغه پروټیکټ شي انوډ د هغه دپاره هغه شي الکترون هغه ورکړي او هغه د الکترون ورکولو نه بچ شي په خبره باندې پوهېږئ ښه بل شته